مسلمانان چې کوم حساب کوي نو هغه د څه نه کوي، د هجرت نه کوي. الحمدلله یهدیکم الله وصلح. نو هندوان چې دی هغه د طوفان نوح نه د خپل تاریخ حساب کوي او د هغې یو اکایي د شپېتو کالو نه یو کال جوړوي، د هغې ځان له څه حساب دی، د شپېتو کالو نه یو کال جوړوي. نو د هغوی په دې کتابونو کې د نوح علیه السلام تذکره ډېره زیاته راغلې او ټول تفصیلات خو په دې وخت کې زه تا ته نشم ویلی، پوهېږې په خبره باندې چې د هغې کې کوم تفصیلات. خو دی لکه نوح علیه دی پیغمبر لکه خپل پیژني نه، کتاب ورسره دی. دی وی زمون کتاب آدھے گرنथ چې ورته وایي، او مولانا نوید عثماني چونکې د سنسکرت ژبې ماهر دی نو هغه وایي د آدھے گرنथ معنا ده زبور الاولین او صحیفه اولا، صحف اولا، قدیم صحیفه وی د آدھے گرنथ دا معنا. نو د دې سره چې کومې صحیفې دي نو هغه خو ته پته ده، خو که د دې نه دا تپوس وکړې چې دا تاسو ته کوم پیغمبر دا کتاب راوړی دی، د دې دعوه دا زرګونه کاله مخکینی کتاب، نو دا کتاب تاسو له کوم پیغمبر راوړی دی؟ وایي موږ ته د پیغمبر نوم نه دی معلوم. او منو لفظ د دې په دې کتابونو کې بار بار راځي، منو. نو مولانا عثماني صاحب وایي چې دا منو اصل کې مهانوح دی، مهانوح یعنی نوح عظیم، نوح کبیر. دا نو یو خدا خبره ده چې د دې په کتابونو کې د نوح علیه السلام تذکره ده او دا د نوح علیه السلام قوم کېدی شي. دویمه نښه چې کومه ده چې دا اهل کتاب دي نو دی وایي زموږ سره ډېر قدیم کتاب موجود دی، دا د دې دا ګرنث گیتا وید دا کتابونه ډېر قدیم کتابونه دي. دویمه خبره ده چې دی لا اله الا الله وایي، لا اله الا الله. نو دا لا اله الا الله د دې په دې دا د هندو مذهب کلمه ده. په سنسکرت ژبه کې مولانا نوید عثماني د ګرنث نه را نقل کړې ده او هغه ما په سنسکرت ژبه کې دلته لیکلې ده. هغه وایي چې د دې کلمه ده برهم سوتر ورته وایي، دیو په خپله سنسکرت ژبه کې برهم سوتر. هغه وایي هغه کلمې معنا دا ده چې ایکم برهم دو نستیا، نستیا خو پښتو ده چې نشته، دو نستیا نه دو نشته، ایکم برهم دو نستیا، ناسته نیها نا ناسته کنچن، یا به کنچنی یا به کنچنی یا به کنچنی څه شی به وایي. د دې معنا دا ده چې الله یو دی، یو دی او بېشکه چې یو دی او دویمې نشته او بالکل نشته. وایي د دې معنا دا ده په سنسکرت ژبه کې، وایي دا د دې کلمه ده. او دی وایي چې ما یو ځل یو هندو نوجوان راوغوښته او هغه ته مې وایي چې راشه، وایي دا عبارت مې ورته راواړه چې دا کلمه ته ویې چې آو، وی ما اجازت یې ووایه په سنسکرت ژبه کې، وی ما ورته اجازت یې په اردو کې ووایه، وی چې په اردو کې دا معنا ده چې الله تعالی یو دی او شریک نشته او بالکل نشته او په هېڅ شکل نشته. وی ما اجازت یې اوس په انګریزي کې ووایه، وی چې په انګریزي کې ووایي. وی ما اجازت یې اوس په عربۍ کې ووایه، وی راته وایي چې په عربۍ کې خو ما نه راځي. وی ما اجازت یې په عربۍ کې ووایم نو ته بیا منې؟ وی چې دا ټکي ته ما ته په عربۍ کې وایې نو په ژبه کې څه چل دی چې زه په بله ژبه کې منم نو په عربۍ کې. وی ما په عربۍ کې خو دا معنا ده چې لا اله الا الله. وی هغه راته وایي چې لا اله الا الله. وی ما ورته چې ته خو مسلمان شوې، وی چې که زما کتاب وایي چې مسلمانېدل دي نو دا خو اصل زه د مخکې نه مسلمان وم بیا. وی ما وایي چې لکه تا ته پته وه ته مسلمان شوې، وی چې بس مسلماني که دغه یي خو بس ټیک ده که نه، دا خو بیا زما کتاب ما ته وایي چې ته مسلمان شه، نو زما خو پر خپل کتاب باندې ایمان دی، نو زه مسلمان شم. نو دا د هغوی په مذهب کې دا کلمه ده. عجمي نوم دی، دا خبره خو ټیک شو چې دا عجمیان دي، آریل نسل دی. د فرشتو عبادت کوي، نو دا خبره خو د دې د تاریخ نه واضحه ده چې د فرشتو په نومونو باندې مختلف قسمه بوتان جوړ کړي دي او د هغې بندګي کوي. د ستورو عبادت کوي او په ستورو کې ډېر زیات ماهر دي، نو دا وره ورته تپوسونه ترې کوه. په ټوله دنیا کې البیروني به هم درته دا ووایي چې په ټوله دنیا کې د نجوم سره تعلق لرونکي علم چې څومره په هندوستان کې دی دومره د هېچ چا نشته.
د هندوستان والا علم ډیر زیات دی د علم نجوم په باره کې. مذهبا غسل کوي نو دا خو تقریبا د دنیا په هیڅ قوم کې به دومره نه لکه په هندوانو کې چې وایي اشنان چې ورته وایي اشنان، نو هغه مذهبا غسل د دې طریقه ده. پخوا چې دلته کې په دې زمونږ په دې وطن کې د پارټیشن نه مخکې د هندوان به وو، د پاکستان د جوړېدو نه مخکې، نو د مشرانو به دا خبره کوله وایي هندو به چې غسل کاوه نو چې یخني به کېده نو هسې به یې دا ګوتې په دې اوبو کې لمدې کړه او هسې به یې په ځان پورې زما کار وشو، د اوبو نه به نور یېرېده خو هلته غسل خو به یې کول پکار وو، نو هسې به یې ځان داسې غوړ را غوړ کړو. او په دې هندوانو کې اجتماعي اشنان هم دی، بعضې وخت کې دی باقاعده اجتماعي طور راځي او غسل کوي. مخکې کلونو کې غالبا دا اندر کمار گجرالو کو کم یو کشمیر ته راغلی او هلته کې چې کوم دی اخباراتو کې بیا دلته خلکو راغلي چې هلته کې د دې به څه مقدس ځای به و، څه مقدس ورځ به و، که څه شی و په هغې کې په هغه اجتماعي غسل کې هغه گجرال هم شرکت کړی و. نو تر ننې ورځې پورې دا مذهبي طور باندې غسل کول او لامبل چې دي دا د دې مذهبي طریقه ده. نورې خبرې خو دلته ما را نقل کړي نه دي، خو بعضې نورې خبرې داسې دي چې په هغې کې دا هندوان دی خالصه د مسلمانۍ او د الله تعالی د بندګۍ د کار ته ډېر زیات نږدې دي. لکه د مثال په طور باندې د هندوستان چې څومره مندرونه دي، نوي مندرونه دي او که پخواني مندرونه دي، نو دا مندرونه د دې داسې جوړ دي لکه جوماتونه، یعنی د دې که چې عبادت خلک کوي نو قبلې ته مخي، دروازې مشرق طرف ته وي، او چې پکې راننوځي او بیا عبادت کوي نو دې مخ په قبله کې کعبې ته. دا څه وجه ده؟ دویمه خبره د دې دا ده چې په دې کې یو رواج دی چې دې کله مړی هغه دغه چې ورته وایي هغه څه ورته وایي هغه اسوځی چې هغې ته یو خاص نوم وایي، څه شی ورته وایي؟ چته. هغې ته څه بل نوم هم وایي، مخکې کې په اخبار کې راغلی یم چته. هغه دغه چې دې جوړوي هغه شمشان ګاټ دی او قبرستان نظام دی. هغې کې چې دې مړی سیزي که نه، نو څنګه چې مونږ مړی ښخو او د مړي سر چرته شمال ته او خپې قبلې ته، نو د دې طریقه هم دا ده چې مړی داسې نه کوي چې څنګه یې کېښوده، نه، سر به یې شمال ته او خپې به یې قبلې ته. دا دویمه وجه ده، په داسې چل دی دا په دې کې د کوم ځای نه دا رواج راغی. درېیمه خبره دا ده چې د دیو دا لباس چې کوم دی دا دھوتی، دا دھوتی چې کومه ده دا بالکل داسې دی لکه د احرام لباس. دی مذهبا دا چې څوک ډېر زیات مذهبي په دې کې نو هغه دا دھوتی اغوندي. هغه دغه چې کوم ده دی ګاندي د هغه تصویر ما دلته خو نه دی لیدلی، خو ما په برطانیه کې په لندن کې په هغه برټش میوزیم چې ورته وایي پای کې دی هلته یو بل برټش میوزیم سره خوا کې یو بل څه شی دی هغې ته میډم توسه وایي، پای کې د دې دنیا د سربراهانو شکلونه یې جوړ کړي. نو هغه میډم توسه ته چې لاړو نو هغې کې چې مې وکتو دا د ګاندي تصویر، نو هغه داسې غریب غونته کې داسې سړی وایي چې ګناه چې د خیراتګر دی. نو هغه لنګ یې والی دی، یو صادر د پاسه دی او بل لنګ دی، سپین لنګ دی. نو دا داسې ښکاري لکه د احرام جامې، دا لکه د دیو په دې نظام کې دا د احرام نه هغه شی دلته راغلی. او بیا چې د دیو زنانه چې کومه ساړي اچوي، ساړي، هغه ساړي هم ګورې داسې جامې نه دي، هم صادر دی خو ځان یې راتاو کړي. بیا د زمانې د تېرېدو په وجه باندې هغې نه ساړي جوړه شوه، ورنه حقیقت کې دا د احرام جامې، والله اعلم. دارنګې د احرام په حالت کې چې مونږ هغه چپړې پخپو کوو چې کوم کې دا پړکې نه ښکاري، نو کڼاوې د دې هندوانو مذهبي رواج دی. هغې کڼاوې پخپو کوي ځکه چې دام کېدی شي چې د یو زمانې کې دا د حج هغه پیښې به یې کولې چې یاره د حج دا لباس به یې ډېر زیات خوښ و، نو دا پیښې نو هغه کڼاوې دي اغوندي. دا رواج په دې کې د نن ورځې پورې شته چې ماشوم پیدا شي نو په اوومه ورځ باندې د هغه نه سر خرئ. حالانکه د سر خرولو رواج خو په اهل اسلام کې دی، دې سره د کوم ځای نه راغی. دا گویا کې د قدیم د انبیاءو د تعلیماتو یو نتیجه ده چې دا په دې کې دا شی موجود دی. دا خو مې سرسري غوندې خبره راته نوره وکړه، بیا تاسو ګورئ. هسې په دې ویدونو کې یو څو الفاظ داسې دي چې هغه مجموعي غونته کې دي، زه تاسو ته د هغې تذکره کوم. ریګ وید کې یو عبارت دی په سنسکرت ژبه کې، د هغې معنا دا ده
कि इस दुनिया के बनाने वाले के लिए तारीफ है। नो दा गोया कि दा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन माना बिल्कुल दा अल्फाज पर मौजूद दी पर ऋग्वेद की पर दा ऋग्वेद की दा अल्फाज मौजूद दी चे जो देने वाला और रहीम है। अर्रहमान अर्रहीम माना पर मौजूद है। दारंग पागे के यजुर्वेद यो बल किताब दे पागे की दी दुआ दा हमको हमारे फायदे के लिए सीधे रास्ते पर लगा इहदिना सिरातल मुस्तकीम दे माना दा दारंगी पर यजुर्वेद की दा पर ऋग्वेद के यो बल टके दे अज़ीम वो अज़ीम ज़मीन और आसमान का मालिक है। अज़ीम और ज़मीन और आसमान का रब्बुस समावात व रब्बुल अर्शिल अज़ीम तनिज़दे माना इतरवीद योबल वीद दे पागे की दा इबारत दे परमात्मा सब मखलूक को बनाता है। खालिक़ कुल्ल शैइन दा पर इतरवीद दारंगे पर ऋग्वेद की दी खुदा एक है वो मेहरबान है खैरात करने वाले आदमी को रिज़्क़ देता है। खैरात करने वाले आदमी को रिज़्क़ देता है। नुदा अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह व तो दादागे हम माना बल पर ऋग्वेद की यो इबारत थे परमात्मा खाता नहीं खुदे खुराक न कई दूसरों को खिलाने का इंतजाम करता है। युतइमु वला युतअम बिल्कुल लागे माना युतइमु वला युतअम अल्लाह ताला नूर लडोडे वर कई पखपल रचान नखरी पर यजुर्वेद के योबल लफ्ज़ थे उस परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं बन सकती द खुदे बुत न जुड़ेगी तस्वीर निश्ता लैस कमिस्लिही शैउन दा खुदागे माना शुन लैस कमिस्लिही दा अल्लाह मिसल निश्ता दा पर यजुर्वेद की दे पर ऋग्वेद की यो बल इबारत थे सब सिमतें उसी की हैं। सब सिमतें उसी की हैं। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब दा पर दागे माना पर इतरवीद की यो बल इबारत थे खुदा दर हकीकत बहुत बड़ा है। खुदा दर हकीकत हुवल कबीरुल मुतआल हुवल कबीरुल मुतआल धामाना पर इतरवीद की यो बल इबारत दे खुदा के कवानीन कोई नहीं बदल सकता। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह दा पर इतरवीद पर यजुर्वेद के यो बल इबारत दे दी तवक्कीद वही वह तमाम उलूम का सरचश्मा अहमद अहमद नुम दे बल टके माना डुकीगी ना पदे मन डेल वे ले दे और बहसुन पिशवी यो अंग्रेज दे द ऑस्ट्रेलिया दे कद कम जे दे अगा दे तर्जमा कर दा ना अगा वही जद्दा लफ्ज़ द संस्कृत जबेरे दे द अहमद न बगैर बल माना न की अहमद न बगैर अहमद लफ्ज़ पके विश्त और दे बल माना की ना दे लफ्ज़ पर संस्कृत जब के कम लफ्ज़ दे दागे द अहमद न बगैर बल माना न की वह तमाम उलूम का सरचश्मा अहमद अज़ीम तरीन शख्सियत है। ये रोशन सूरज के मानंद अंधेरों को दूर भगाने वाला है। वह सिराज मुनीरा हो तो कुरान वही कर अब ऐसे माना करे अंधेरों को दूर इस सिराजी मुनीर को जान लेने के बाद ही मौत को जीता जा सकता है। चिदादी उपीजन तो न पर मर्ग बाने बस ब्याम में फतह बपे ब्याम में सही दज्वन पर मज़ेब पोश नजात का और कोई रास्ता नहीं और दे अहमद द ताबेदारे न बगैर द निजात और दखलासी बललार निश्ता पदेवी दुनु के यो तरीका बुलंदा हाजी ख्वा को पसंद से करते जब के लिखे ले वो माँ दे चल न रात
څنګه چې په قرآن مجید کې یو لفظ بار بار ویلی کېږي که نه فبأي آلاء ربکما تکذبان، نو داسې هلته یو اسلوب دی، هلته پرې یو خبره بار بار کوي، یو ټکی وایي بیا پسې هغه خبره کوي، بیا ټکی وایي بیا پسې هغه خبره کوي. دارنګه یو خبره چې بله ستا په علم کې راشي هغه دا ده چې هندو مت چې ورته موږ وایو هندو دھرم، نو د هندو دھرم دا نوم هندو دھرم په خپله نه دی. هندو دھرم څه مذهب نه دی، څه دین نه دی. د دیو د دې دین اصل نومونه دوه دي، یو نوم یې دی سناتن دھرم او بل نوم یې دی شاشوت دھرم. سنات دھرم مذهب ته وایي، دین ته وایي. سناتن دھرم معنا دا ده چې د پخوانۍ نه سیده را روان دین، د ازل نه سم را روان دین. او د شاشوت دھرم معنا ده په سنسکرت ژبه کې د شاشوت معنا ده د آسمان نه ځمکې ته راغلی دین، یعنی آسمانی دین. نو د دیو د خپلو دین اصل مطلب اصل معنا هندو دھرم نه دی، بلکې د دې د خپل نوم د دې دین نوم دا دوه نومونه دي. سناتن دھرم د پخوانۍ نه سیده راتلونکی دین او مذهب، او بل شاشوت دھرم یعنی د آسمان نه ځمکې ته راغلی دین. دا د دې مطلب. یو بل لفظ دی د دیو سو دھرم ورته وایي، سو دھرم. د سو معنا ده یو لفظ د سو سره نږدې بل هم څه شی دی، سو دھرم. وہی داغے مانا دا فطرت کا سکھایا ہوا، نہ کہ ماں باپ کا بنایا یا بتایا ہوا. فطری دین یوازې د پلار مور جوړ شوی او ښودلی شوی دین نه. نو دا درې دا نومونه وایي زموږ د دې مذهب دا درې نومونه دي. د دې وجې نه د زیاتو خلکو دا رایې ده د دې زمانې د پوهه خلکو چې څوک د سنسکرت ژبې نه خبر دي، او زما رجحان هم داسې دی. زه وایم چې غالب ګمان دا ده چې د سابعین به دې هندوانو ته وایي، دا به دې هندوانو ته وایي. د دې وجې نه په دې کې بیا چې د دې هندوانو د مذهب مزید تحقیقات کوي نو ډېرې خبرې پکې راځي. مخکې کلونو کې ما یو 15 کاله خواوشابه کېږي اخبار تراشه ما ځان سره ساتلې وه. د الہ آباد د یونیورسټۍ یو پروفیسر او هغه د ویدونو او د گیتا او د دې څه عبارتونه را نقل کړي او هغه بیا بیان ورکړی چې زه د هندو دھرم د 8 ذمہدارانو او پوهه خلکو خواله لاړم او هغې ته مې وویل چې دا 4 خبرې دي، په دې 4 خبرو ما پوه کړي. یو خبره دا ده چې دې کې دا لیکلي دي چې آخرنی هادي چې دی، آخرنی هادي هغه به په یو غار کې او د غار نه به هغه ته رڼا میلاویږي. یو نښه ده. دویمه نښه یې د هغه دا ویلې ده چې هغه سره به یو سورلی او هغه به د ټولې دنیا نه په هغه سورلی باندې چکر لګوي. درېیمه نښه یې دا ویلې ده چې د هغه چې د مور وي نو د هغه د مور نوم به یي امن ورکوونکی، امن ورکوونکی یا امن والا. څلورمه نښه دا ده چې د هغه د پلار نوم به یي د الله بنده، چې په سنسکرت ژبه کې چې کوم الفاظ دي. وی ما ورته وویل چې د دې 4 خبرو یا خو دا ووایه چې د دې مور نوم چې دا ما وویل چې د دې معنا د امن والا، نو دا معنا تاسو وایئ چې نه دی وایي چې نه دا معنا خو یې ده. وی ما چې دا پلار چې دی د ده نوم څه دی؟ د الله بنده. نو وایي چې او دا معنا خو یې ده. وی ما وی چې دا روشنایی او رڼا به ورته په یو غار کې دننه میلاوي، چې او دا معنا خو یې ده. وی ما چې تاسو چې دا بل ټکی چې ویلی دی چې ده سره به یو سورلی او په سورلی باندې به د ټولې دنیا نه چکر لګي، دا معنا زه ټیک کوم چې او دا زه ټیک کې. وی ما وی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم نه دی، نو دا څوک بل سړی راته وښایي. ځکه چې د مور نوم یې آمنه، د پلار نوم یې عبدالله، او وحی ورته په غار کې میلاو شوې ده. وحی په اول ځل په کوم ځای کې راغلی ده؟ په غار کې. او براق ورسره دی او معراج ته چې ختلی دی، اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. نو داسې سورلی بل د چا سره و چې په هغې باندې د دنیا نه وګرځېد او بیا برم لاړه. وی ما وی چې د محمد صلی الله علیه وسلم نه علاوه بل دا څوک کیدی شي؟ وی دی اتو هغه هندو د الہ آباد یونیورسټۍ پروفیسر. وی دی اتو واړو کې ماله یو قسم جواب را نه کړو.
وی هغوی ته مې ووایي چې داسې چللی چې تاسو هسې په پړه پورې نښتي تاسو هسې په پړه پورې نښتي زمونږ د دې مذهب د منلو مطلب دا دی چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر ومنه زمونږ د دې مذهب د منلو مطلب دا دی چې قرآن رښتینی کتاب ومنه او تاسو هسې په پړه پورې لګیا یا ما خو ومنه زه خو نه لاړم تاسو مطمئن کولی ما نه شئ تاسو ما نه شئ مطمئن کولی یا ما مطمئن کوي او یا راځئ چې د مسلمانان شو او هغه بیا بیان ورکړی دا هندوان هسې په پړه پورې نښتي دا ضدیان او د عامو هندوانو ته ګناه نشته ځکه چې د دیو دا چې کوم مذهبي لیډران دي سنسکرت والا وی دیو په حقیقت کې پابندي لګولې وه دی خو پخوانه پابندي لګولې وه چې څوک به دا ټکي وایي نه دا ژبه به نه زده کوي ځکه چې که دا ژبه یې زده کړه دا هندوتوب پرېږدي بیا شي د مسلماني بله لارې بیا نشته بل د شمس نوید عثماني صاحب دا لیکلي دي چې په دې هندوانو کې یو رواج را روان دی هغه رواج په دیو کې دا را روان دی چې په دیو کې یو مړی سخت شي نو دا هندو پنډت چې که نه پنډت د هغې هغه مذهبي مشر وی هغه وله راشي نو دا سړی د کټ نه راکوز کړي نو د کټ نه راکوز کړي او بیا مخ قبلې ته کړي او د خلکو ته وایي تاسو ته خوا شئ او دا هندو پنډت ولګي او دی ورته په دې غوږ کې یو پټه خبره وکړي نو هغه پټه خبره ورته څه کوي وایي دا رواج خو په دنیا کې عام دی دا خو هر هندوان دا کار کوي خو ما معلومه کړې ده چې دا خبره ورته په دې غوږ کې وایي څه وی دی ورته په دې غوږ کې وایي چې پړ پاپي دا کلمه ووایه د هغه ګناهګار هغه کلمه ووایه کومه کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ووایه نو دا د مولانا شمس نوید عثماني دا خبره ما سره په انګلینډ کې هلته زموږ یو دوست و اوس هم کوي الله تعالی دې ژوندی لري بیمار و الله تعالی دې شفا نصیب کړي هغه ما ته وایي چې زموږ په کلي کې یو پنډت هندو مسلمان شوی وایي دا کتاب ما کتلی و د شمس نوید صاحب دا وی ما دا هغه پنډت هندو نه تپوس وکړو چې ته خو مسلمان شوې رښتیا راته ووایه دا خبره رښتیا ده چې تاسو دا پنډتانو کې دا یو طریقه را روانه ده په کتابونو کې نه لیکې خو سینه بسینه هر شاګرد استاد خپل شاګرد ته په غوږ کې وایي چې چا بوتلی او هندو او ځنکدن یې ونه په غوږ کې ورته وایه چې کلمه وایه خو چې په ښکاره یې چاته وایي په ژوند کې ونه وایه او د مرګ په وخت کې وایه نو وی ما ورته ووایي هغه سړي د ما هغه دوست ما ته وی ما ورته وی چې دا خبره رښتیا ده وی راته وی چې که رښتیا راته ووایم نو په دې هندوانو مې وژنې ځای مې نشته د پاتې کېدو وی ما ته وی چې زه به چاته نه ویم خیر دی دلته خو ته ما تاسې ووایه چې ما داسې خبره اورېدلې دا خبره رښتیا ده وی ما ته وی چې دا تا بلکل رښتیا اورېدلې ده مونږ دا کار دی مونږ داسې وایو مونږ وایو سړي ته په غوږ کې چې دا د لا اله الا الله دا کلمه ووایه چې ستا د نه وځي او مزې به دي بیا تاسو په دې پښتو پوه شوئ که پوه نه شوئ نو د دې نه بیا مزید که ته نو د مولانا شمس نوید عثمانی رحمه الله کتاب دی اگر اب بھی نہ جاگے تو هغه کتاب بیا وګورئ غالبا د کراچۍ کې چېرته چاپ شوی دی نو هغې باندې به بیا تا ته زړه خوشحاله شي او دنیا معلومات به هم درته میلاو شي نو زما دا رایه ده والله تعالی اعلم د ډېرو خلکو خو مې وختي د ډېرو خلکو وې خو کېدای شي په دې کې به خطا یم د ډېرو خو به نه خو بهرحال د بعضې خلکو به دا رایي زما عمده رایې ته رجحان دی زه وایم چې کېدای شي دا سابعین به څوکي عمده هندوان به او که دې باندې چا کار وکړو د سنسکرت ژبې علم حاصل کړو او دې باندې چا کار وکړو نو زما خیال دا دی چې په دې کې به ډېر پویه خلکو باندې چا کار وکړو دا دلایل یې ورته ووي نو ډېر خلک به په دې کې دې طرف ته راواړو مسلمانان به شي کار په کار دی خو کار خو ته نه کوې که نه ته خو هسې لور په لوټه تېره کې دا مطلب دی ان الذين آمنوا بشکا کسان چې ایمان راوړو والذین هادوا کسان چې یهودیان دي والنصارى او چې نصارا دي ته به وایې چې دا صابیان خو دې ځان ته نه وایي ته څنګه وایې چې دا صابیان دي نو ما یې نصاران ځان ته نصارا وایي دا اوس چې کوم عیسایان دي دې ځان ته نصارا وایي او قرآن یې په څه نوم یادوي په نصاراو یادوي دارنګې اصحاب الرس څوک دي اصحاب الرس داسې څوک شته چېرته کې قرآن چې وایي واصحاب الرس وثمود وقوم تبع نو اصحاب الرسم دا اوسه پورې لا نه دي معلوم نو دا ضروري نه ده چې قرآن د دې ته کوم نوم وایي دې دې په هغه نوم باندې معلومیږي نن قرآن عیسایانو ته نصارا وایي او عیسایان ځان ته نصارا وایي نه په خبره تاسو پوهېږئ نو د عین ممکنه ده چې قرآن هندوانو ته صابئین وایي او دې ځان ته صابیان وایي نه ځان ته هندوان نو دا غواړو څه خبره نه ده نومونه خو بدل کېدی شي من آمن بالله چا چې ایمان راوړو په دې ټولو کې په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د قیامت وعمل صالحا او عمل وکړو
فلهم اجرهم عند ربهم، دي تبردي مصدر ملاوي د خپل رب په خوا کې. ولا خوف عليهم نبير پدی باندې ولا هم يحزنون ونبدي غم جنشي. واذا اخذنا ميثاقكم وشكل واغستم مستاسنا مضبوط وعده ورفعنا فوقكم الطور وچتكم پتا سبحانه کوه تور لا کوه تور به رسي وچت وي منه کنه منه خذو درته وي مونږ چونی سه ما ساعتناكم بقوه چې مونږ در کړی دی پتا قتهونی سه یعنی اسی بیګار مکوي خلق عبادت تا منلو تا پابندې ته ځان تیار کې. واذکروا ما فيه او یاد کې سچ پدی کې دی پر تورات کې لعلکم تتقون چې تقوا دار شي متقیان جوړ شي. ثم توليتم من بعد ذلك بیا تاسو مخ واړو د دینه پس فلولا فضل الله علیکم ورحمته کنه فضل الله تعالی پتا سبحانه ورحمت الله تعالی لکنتم من الخاسرین تاسو به شی ویل تباشونا. څه مطلب دی چې اوس تبا نه دي؟ فضل او رحمت نه مراد څه دی؟ بعثتی نبوی که الله تعالی در باندې فضل نه وکړي پیغمبر نه ورا لګل نو غر کېدی نو د غر کېدو نه بچو که وسم غر کړي نو د دې سمانا شو چې فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین. کله الله فضل نه پیغمبر نه ورا لګل نو تبا کېدی نو اوس کو تبا دي کنه دي نو تبا نه وسم بچنی نو وای چې اوس تبا دي نو اوس ګناه خپل دا چې خدای پیغمبر نه ورا لګل نو بیا ودا ویلې چې الله یکون للناس لله على الناس حجه بعد الرسل لئلا يكون للناس على الله حجه چې الله پیغمبر نه ورا لګل نو دی به ویل چې ما جاءنا من بشیر ولا نذیر موږ خلک خو څنګه چې پویم کی نو الله تعالی ولا د خسران او د تباین د بچخیدو د پاره لار او تو خو دا اوس چې نزي نو په خپل ځان تبا کوي د دې تبای ذمہ دار اوس دی په خپل او مطلب یې ورسېدی لکنتم من الخاسرین تباشی به کله رم سم غختم هم نشو حاصله ولا اوس که تبا کېدو نه ځان بچ کول غواړي نه ځان بچ کول شي ځکه چې الله تعالی د اسباب پیدا کړ الله تعالی د پیغمبران راولې دا مطلب دی. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وبشك تاسو معلوم دي کسان چې زیاته کړو په تاسو کې د خالد ورځې په احترام کې رست برازي سوره اعراف کې فقلنا لهم من ورتوي كونوا قردة خاشعين شیطان شادوغان ذلیلا. دا امر دلته د تکوینی امر دی د سنه چې شی نو دی به چې نکیګو نه دا امر تکوینی دی. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون دا امر تشریعی نه دی چې چا په اختیار کې چې شی نو بس بیا شو شادوغان ذلیلا. فجعلناها نغرد ولمن دا واقعا نکالا عبرتناک خبره لما دا خلق د پاره بین یدیها چې په دغه مقومه دا خلق د پاره خلفها چې دین رست روانو وموعظه للمتقین او نسیت د متقین د پاره سو ځان متقین جوړول غواړي. واذ قال موسى لقومه او چې کله ویلی موسی علیہ السلام خپل قوم ته ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره الله تاسو حکم کوي چې الله لکه یو غوا. دا په بنی اسرائیل کې واقعا وشوا چې یو سړی ونه بل سړی ترې غالبا د میراث لپاره مړ کو پیسو لپاره مړ کو نو بیا خو د قاتل پته نه لګېده نو راغلی موسی علیه السلام ته وی چې دا سړی وجلی شوی دی او دا به څنګه چل کي نو الله تعالی ورته وی چې اوس د موسی علیه السلام ته وی چې د خلکو ته ووایي چې غوا حلاله کړي نو دی ورته وی دا ورته په موږ پورې خندا کوي موږ درته وایو قاتل معلوم کړه ورته وی غوا حلاله کړه نو الله تعالی او موسی علیہ السلام ته ویل دا غواله اول چې دی د ستاسو د مسلې حل چې چا نه څوک د مسلې ته پوښتنه کوي او هغه په هغه وخت غپ لګي نو دا خو جاهل دی زه خو جاهل نه خو د غواله الاول دا خبره ورته د دې لپاره وکړه چې دی مصر کې اوسېدنه الته د غواګانو عبادت بکې د ځکه چې دی الته ولیدنو څخه جوړ کو اتخذتم العجل من بعده بد سخي من نه چانه دماغونه نوز څخه چې خاوري ریشي هم د په مزغو کې پروت ارسمنی خو د سخي خلاف خبره نه مانی دا پټو ولري نه امیران د سخی په دماغو کې ناش چې ته نور ټوله خبره کوي نو سر د طلاقې په سر دم ګرځي او کو د سخی خبره ټچ کړه به دښمنی ویل وې دا کو د ماس خیر دا ټچ نو د ماس خیر پوهیږي په خبره باندې سخی او تا نه وای او وې زما معبود دی نو دا خبره د دې په مزغو کنه الله تعالی وی ورګه چې د دې په لاس باندې حلال کما چې د دې مزغونه د تقدس زی دا تقدس د مزغونه لکه هندو چې مسلمان چې ته وته اول کار سوي دي چې لکه وته غواله لکه شابه غوخه وکړه په ما باندې پرز نه دي خو پتا باندې د غواغه خړل پر ځکه چې خو هندو غواته مور وي او ته مقدس زناور وي نو د دماغونه به د غواره تقدس وباسي کني نو هغه پر د مسلمانی قبول نه ده او دا صحیح مسلمانی هم نه ځکه چې د غوا تقدس هم په دماغو کې پروتي
نو دا خو د هندوتوب اثرات دي، دا به څنګه مسلماني وي؟ نو دوی اوس سوالونه شروع کړو. ته ګوره د دې یهودیانو دې خوی ته ګوره، غوا حلاله کوي خو بس غوا ده، خو یو غوا راواړه بسم الله الله اکبر حلاله بس غوا حلاله شو. لیکن دی پکې چخچیوال شروع کړو، د ورږې نه یې روږ ایسته، د یخته نه یې څرمن ایستله، او چې کومه واضحه خبره وه چې لاړ شئ هلته غذا وکړې، نو د هغې نه شي د انکار وکړو. دا په دې زمانه کې هم داسې خلک دی چې د هغې په مزغو کې هم د یهودیانو دا خویونه پراته دي. چېرته د یهودیانو په جوټۍ خوړلې ده، چلته یې وله په خوله کې لاړې توکلي دي، یهودیانو وله چېرته په خوله کې لاړې توکلي. د وړې وړې خبرې به داسې دومره کید او کورید به کوي او داسې به پکې چخ چې وایي چې ته به وایې چې خدای پاکه دا د کوم ځای نه پکې دا سوالونه راوباسي. او دا حرام خوراک د هغې پروا نه ساتي، د شرک عقیده د هغې پروا نه ساتي، د یهودیانو به په زړه کې محبت د هغې پروا نه ساتي، د قرآن خلاف به خبره کوي د هغې به پروا نه ساتي. خو بد د اودس مسلې او د استنجا مسلې او د څه شي مسلې او د مانځه مسلې او یاره جي داسې چل مې وکړو، یاره جي په دې ښی لاس مې ځان وګراوه، په دې ګس لاس مې دا چل وکړو، دا مسواک مې داسې داسې ووو که داسې داسې مې ووو، دا لویش دی او که دا ګز دی، او دا څومره پیړ پکار دی، دا ستر دی پوز هم را پیړ پکار دی. بس دې کې به لګیا ټول عمر به له دې نه تاویږي را تاویږي. او دا لوی لوی مسلې چې په هغې د ایمان او د کفر دارومدار دي د هغې به تپوس نه کوي چېرته. نو دا د یهودیانو دا خوی په دې، نو الله تعالی ورته ښه ګرانوله. نو ته یې ورته داسې ګرانوه، زه تپوس کوي که نه، ورته ویې بس چې نه پیړې او نه نری او نه لویش او نه تې کمې او نه تې زیات. دا مطلب دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او چې کله ویلي موسی علیه السلام خپل قوم ته ان الله یامرکم بشک الله تعالی تاسو ته حکم کوي ان تذبحوا بقره چې حلاله کوي یوه غواګانې لګري یو غوا راونیسئ حلاله. قالو دی ورته وی اتتخذنا هزوا ولې ته نشي مونږه په ټوکو ټوکې را سره کوې. قال د ورته وی اعوذ بالله پناه نیسم په الله سره ان نکون من الجاهلین چې شم زه د جاهلانو نه. دا خو د جاهلانو کار دی چې تپوس نه مسلې وشي او دی وله ټوکه جواب ورکړي، هغه ته مسله را پېښه را تو سره ټوکې. قالو ادع لنا ربک دی وی وغواړه د مونږ دپاره د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کړي مونږ ته ما هیا چې دا غوا څنګه ده، څنګه غوا وی، ځوانه وی، بوډۍ وی، زاړه وی، سخوندر وی، لنګه وی، وچه وی، څه چی وی، څنګه غوا وی. دا غواګانې خو ډېر شی دي، نه په زور یې ځان ته په دې کې څه دي که هر څنګه چې خو یې غوا. دا مطلب قال انه یقول موسی علیہ السلام ورته الله تعالی وایي. ګوره هر پیغمبر حواله په چا ورکوي او هغې مو د الله نه تپوس وکړه، کم از کم مړه نو دومره خبره باندې خو پوهېده که نه، په دې خبره خو پوهېده. د دې زمانې د مسلمانان په دې پوهېږي د پیغمبر مقام او د خدای مقام نه پوهېږي، دا امر خو یې پېژنده خو عمل یې نه کوو، نور ګران و کاږه و کنی په ځینو خبره خو ښه پوهېده. قال انه یقول موسی علیہ السلام ورته الله تعالی دا سوایي چې انها بقره دغه چې تاسو ته وایي حلاله کې یو غوا ده، لا فارض چې بوډۍ نه ده، فارض چې د کا اذکار رفته ختمه، ولا بکر او نه بالکل سوندر ده، عوان بین ذلک درمیانه ده د دواړو حالتونو په دې منځ کې. ففعلوا ما تؤمرون نو کې هغه څه چې تاسو ته د هغې حکم کېږي، بس یو درمیانه غوندې غوا راونیسئ. دا قال ادع لنا ربک دی وی وغواړه د مونږ دپاره د خپل رب نه یبین لنا چې مونږ ته بیان کړي ما لونها چې د دې رنګ به څنګه وي. اوس په رنګ کې څه دي، د غوا په رنګ کې څه شو، په رنګ باندې غوا بدلېږي. نو دا یې نه د روږې نه روږ ایستل. ما لونها د دې رنګ به څنګه وي. قال موسی علیه السلام ورته وی انه یقول الله تعالی وایي انها بقره دا یو غوا ده، صفراء زیړه ده، فاقع تکه زیړه. دا د عربۍ ژبې یو طریقه ده چې کله کله د یو لفظ دپاره مونږ خو په پښتو کې وایي تک تور، تک سپین، تک زیړ، تک شین، دا یو تک ټکی د هر څه سره لګو که نه، دا د هرې ژبې ځان له ټکي. خو په عربۍ ژبه کې ځان له طریقه ده. په عربۍ ژبه کې چې وایي چې تور دی او سم تور دی، تک تور دی، نه وایي اسودو حالکن، اسودو حالک. چې وایي سور دی، تک سور دی، نه وایي احمرو قانعن. چې وایي سپین دی، تک سپین دی، وایي ابیضو ناصعن. او چې وایي زیړ دی، نه وایي اصفرو قانعن. دا اصفرو فاقع. نو الصفراء فاقع لونها صفراء فاقع، داسې ده اصل
بقره دا یو غوا ده او لونها د دې هغه رنګ چې دی صفراء فاقع تک زیړ دی رنګ تک زیړ او تسر الناظرین خوشحالی کتونکي چې سړی ورته ګوري نو وایي چې یاره چې تا مې ساتلی او دا به اوس حلالی نو داسې شي حلالول بیا ګرانې که ځکه خو په دې قربانۍ کې دا طریقه یې که نه دا قرباني چې سړی کوي نو چې ګډوری والي د مخکې نه چې په هغه ورځ راولي دا نه خو د 15 ورځې مخکې ګډوری راولي او دا ماشومان دې مو سره عادت شي او چې بیا حلالی او دا ماشومان ورته ګوري او جاړي او ته حلال کوي نو دا ښه قرباني دا واړه پورې بلد شي که نه دا منډه را منډه ولا یو غیا ولا وړي یو عادت کوي یو بار ته وباسي او دنه او چې بیا د اختر په راوړي شي ولالای نو دا ټول واړه پسې خپای نو سم قرباني بیا دای خو شي په خبره ځکه چې د خدای حکم دی وصلی الله علیه پکار نو خپای وته وای دا به وصلی علیه نه واړه څه وای کنه وای دا به وصلی علیه خپای پس دا فاقع لونها فاقع لونها صفراء فاقع تسر الناظرين خوشالي كتنكي قالوا لي بياوي ادعو لنا ربك وارد من دپاره د خپل ربنا يبين لنا ما هي چې بیان کړه چې دا څنګه ده اوس بیا په څنګه کې سپاتې شو او بیا وی څنګه دا ان البقره تشابه علينا بشك جنس غوا په مونږ باندې مشتبه شو ځوانم ډيري دي او زړیم ډيري دي او تاسو خدای چې دا وای کدا وای یره داله لکو کداله لکو اشه خبر ډیره ګرانه شو وإنا إن شاء الله لمهتدون وإنا لمهتدون ومن بلار بیا ممید غوا برا پیدا شي وإن شاء الله نو إن شاء الله چې وي نو بس کار آسان شي إن شاء الله وای ها إن شاء الله موي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله دسه مو وای سبب د کار کوم مگر چې إن شاء الله وسره وي إن شاء الله وای ځکه تاسو څه پته دي چې بکی کنه بکی دا هم روایاتو کې راځي چې ان شاء الله نه ویلې نو اوس پورې بدی په غوا پسې ګرځې دي نتنیاهو په غوا پسې ګرځې دي اوس ها د اسرائیل وزیر اعظم په ټول عمر ګرځې دي په میلو کې به غوا کته وای په میلو کې به څه کته غوا به کته یاره چې دا چل خوشوي وینو خبر خاجي مونږ به اخلاص دې په غوا پسې ګرځې دي مونږ به پیغمبر قال إنه يقول الله تعالى موسى عليه السلام ورتوي إنه يقول الله تعالى واي إنها بقرة دا يوغاد لا ذلول جوتين لا تثير الأرض جسمك علي ولا تسقي الحرث وبكيس پټي په ارټم تړلې نه دا جوتیم نه دا چې مسلمة روغد لا شية فيها إصعاب پکنشتا إصداغ پکنشتا لا شية فيها يعني ليس فيها لون يخالف لون معظمها طول تک زیړه ده نو بل ځای په کې داسې نشته لکه په بازي کې خپې کې یا په یو ځای کې په بل ځای کې بازي داسې څه بل داغ غونته کې کنه تور یا څه چرګې غونته کې چې وته وي څه وته وي خلک تاسو ته څه وایي چرګې چې عام رنګ یو شان دي خدا خپې لګه بدلای تور یا سپینه یا بل څه نه لا شية فيها قرطبي وی ليس فيها لون يخالف لون معظمها اذا سمر رنگ له بس دغه ټول رنگ نو قالو دی وی الان جئت بالحق وسلی پورا بیان کو د سنه جو د حق بیان کو اوس پور د غلطه وی دا مسلمانان خدا دې صد سرمزغنو سو سرمزغنو نو دا وی الان جئت بالحق وسلی راته پورا بیان کو زجی وس په پوه شو پوه دې چې اوس نور خوځو نو سوځو کو نور خوځو نور سوځو خبره ګرانی او دې کتابونو په کې دا بیا لیکل دي چې دا سیوا یتیم او دا غوا او مور او هغه په څه قصه جوړه کړې دا سرمنه ولا دغه نه دې څه ضرورت دې ته ضرورت هو بس غوا پیدا یې قالوا الان جئت بالحق دی وی وستا پورا بیان کو پورا پته دراله راکړه فسبحوها نو علاله کړه وما كادوا يفعلون خو نږدې نو چې علاله کړي وینو علاله فکړه کنه او ما كادوا يفعلون نفعلوا كلام يفعلوا فعلوا او دلته ما كادوا نتا ما كاد نفي اثبات ته په اثبات کې څه ده دا واذ قتلتم نفسا دا قصه خدا صحیح مخکې تیر شو صحیح رستو دا چاوي دا دوه قصې دي دوه واقعات نه دي عام طور باندې دا خبره ده چې دا یو قصه ده تفسير قرطبي وی هذا الكلام مقدم على اول القصه دا ولنه خبره غ بیان ده ابتدا کې چل دسی و چې واذ قتلتم نفسا تاسو یو سړی مړ کو نو ټول خو نو وجلې یو سړی وجلې خو نور ته خپته و خو وې نه چې یو کار یو سړی کړي او نور ته خپته یو ال نه وې نه ټول پکې شریک دي ټول پکې سدي چې یو غلا کړي او نور ته معلومه چې غل دار ول نه وې
نو دا نور ټول غلي دي کنه دي او چې غلا یو سړی وکي او بل ته سم نه ملاوي شي خو خوار پړق دا مرګري چې د غل مرګري نو ته بغل وې کنه به د غل مرګري صحیح انا ته ما غلا نه کړې ما د غل مرګري خو یې واذ قتلتم نفسا او چې تاسو وجلو یو تنفدارات فيها نو اختلاف مکو درء دفته وي یو مړه تاب کړي بل وي مړه تاب کړي درء څه ته وي دفه یو بل دي کو دا تاب کړي وي پرې دا تاب کړي دا فداراتم تاسو اختلاف کو فيها بارد قاتل دغه نفس کې فداراتم تاسو په یو بل وار واړو فيها قاتل دغه نفس والله مخرج ما كنتم تكتمون الله تعالی رښتون کې دا دروغ تاسو پټوي دا پټو خبرو تاسو پټوي فقلنا ضربوه او موږ چې وه دا مړې به بازي په صحیح سره دی وا باندې نو به دې سنوي چې پسې وو خو لکه خو یې سپتونه ولا راواشه وي خبره ختم كذلك نجوندې شو نو چې علي وی پلان کې وجلې منو پلان کې بیا په مړ کو كذلك يحيي الله الموتى دغشان الله تعالی ژوند کې مړي څنګه دا سړی را ژوند کو ويريكم آياتي او هغه لک شاد د بار ژوند شي قاتل وخود ويريكم آياته او تاسو تخپل آیاتونه نه خدای قدرت خلالکم تعقلون دې د پاره چې تاسو دا قنکار والے واخر دعوانا